السلام علیکم. سلامونه، نیکی هیلي او احترامات د میډیا قبول کړئ. قدر مودونکو، نن 5 اگست دی او یو هفته شو په پیښور کې چې په دیوالونو باندې موږ نو پاکستان تحریک انصاف بینرز لګیدلي دي. که هورډینګز وګورئ نو غټ هورډینګز دي. ای باندې د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د رهایی باره کې د ارس لګیدلي دي. خو چې بل خو وګورئ چې یو ستر هم داسې نشته. په مین جی روډ د پاسه وګوري، که دننه کوڅو کې وګوري او که زیري سړکونو باندې وګوري نو پاکستان تحریک انصاف د 5 اگست لحاظ سره چې کوم دی نو هغه خپلې بینرز لګولي دي. اوس خبره ده چې 5 اگست باندې شوي څه دي او په 5 اگست باندې کول څه غواړي. نو زموږ د شمارلو کوشش کو دا شی د شمار نه وته دي. یعنی موږ دا وایو چې د پاکستانی او خاص کر د خیبر پختونخوا د مسلمانانو د ټیکس پیسې چې کوم دی په هوا کې دي او فایده اسم نشته جی. ځکه چې دای کوم ناره والده دغه ناره ایدا ویل چې د سر عمران خان رهایی کی یا بخلاصي د اډیال جیل نه. نو قدر مونږ کو عمران خان په جلسو باندې را خلاصي دی کنه نو په خوا به را خلاص شو. نو دا نه چې عمران خان من را خلاصيږي، عمران خان به را خلاصيږي جی او را خلاصېدو پر هغه پر لار مشته جی. هغه لارې سیدې باندې ورسو خبره کو. اوس په خبره دا کو چې په 5 اگست باندې دا جلسه ضروري و. په کوم 5 اگست باندې چې یوم استحصال کشمیر منابع په تمام پاکستان کې، نو کدی دا جلسه په دې ورځ باندې کوله او دای ویلو چې دا جلسه موږ د خپل د کشمیر رونو د پاره کو چې ایدم ازادي ملو شي او دا جلسه موږ دې د پاره کو چې عمران خان ته ازادي ملو شي. دا جلسه موږ دې د پاره کو چې کوم ظلم او زیاته انډیا په 5 اگست 2019 کړو چې حکومت د عمران خان نو موږ هم دا وایو چې ایسر موږ یو خو اظهاریه جهتي کو او د دې خبر مزمت کو او موږ حکومت پاکستان سره کلک په کلک د سلسله کې ولاړو. سیاست په خپل ځای، نفرت په خپل ځای، احتجاج په خپل ځای، نظریه په خپل ځای، خو د کشمیر مسلمانانو سره ودرېدو دا د ټول ارزه پاسه دي. ځکه چې کوم ظلم او زیاتې په کشمیر کې روان دي هغه سلسله کې خاص کر په دې ورځ باندې کوم دي جلسه نه پکاره. اوس راځو دې خبره ده چې آیا عمران خان د پاره د کړي سي دي نور د عمران خان د پاره اسم نه کړي. آیا عمران خان را خلاصې دي شي؟ بالکل را خلاصې دي شي. آیا دا د وس مطابق ته نه د دې موجوده حکومت د وس مطابق نه ده. دلته هر کس راځي خپل جیبونه ډکې، که هر وزیر اعلی راغله او که داغه ټیم سونه راغله نو خپل جیبونه ډکی او یقینو کا په تنقید کول باندې د دینه سيزینه چې زونه په تنقید کې او سونه د کرپشن نوي کہانیاں نه روزي نو د الټا کو سکیږي بلکې اثر به نه کوي. کرپشن زیاتیږي، کہانیاں زیاتیږي. که په صوبای سملای کې دنه د خپل ذاتی وزرا دي د دې پارټي دي هغه په دې باندې تنقید کوي، کا اپوزیشن د هغه په تنقید کوي، که سیول سوسایټي د هغه په تنقید کوي، که پرنٹ میډیا دا او که الکترونکس میډیا دا هغه په تنقید کوي چې وخت یې سره د کرپشن نوې دروازې کولاوي کې او نوې انداز تر کرپشنز کې خو د عمران خان د رهایی لپاره لار نه روزي. اوس آیا د عمران خان رهایی ممکنه ده؟ بالکل ممکنه ده. آیا هغه پر احتجاج نه کول پکار؟ بالکل احتجاج پکار دی. آیا دا چې کومې لارې د احتجاج دي سړی اختیار کی چې باندې عمران خان د رهایی لپاره سلاره جوړ شي، یا نو دا کوم کوټلي ګامونه دي چې هغه واغشته شي او د پاکستانی ټول عوام د څلور صوبو د ګلګت بلوچستان او د آزاد کشمیر ټول عوام روزي او پاکستان تحریک انصاف سره ودرېږي، عمران خان سره ودرېږي او د هغه رهایی لپاره دغه شي. نو آیا عمران خان بعد خپل رهایی لپاره جدوجہد په خپل کې نه غن شي کولای؟ عمران خان په خپل جدوجہد نشي کوله. اپ جیل کې بند دي، هغه سره ملاقاتونه نشته، هغه په الله عمل سره نشته. الله عمل ور موجوده حکومت جوړي
او موجوده حکومت چې د خپل کرپشن نه فارغ شي نو وبکی. قدرمنو یقینو کا چې مونږ کله خبرو کو د 2014-13 په 2013 او 14 کې عمران خان ډي چوکي چې کوم درنه ور کړی و نه د وزیر میاں محمد نواز شریف پرسنلی ز په خپل پاکستان تحریک انصاف ایسو ماغه ټیم کې او مونږ بچل ته روزانه افلاین کوچ ډکی کې نو ډي چوک ته بتلو احتجاج مو کولو. اوس موجوده دور کې چې کوم صورتحال دی نو هغه بيخي بدل دی. اټه عمران خان بهر اوس عمران خان جیل کې دنه دی هغه سره ملاقات نکي هغه سره سلام مشورې په صلاح رشتہ دی نه داغه چې کوم خويندې دي هغه ډیاله جیل تراشي چې خیبر پختونخوا نه سونه ممبران پارلیمنټري دي هغه لاړ شیلتا او الته چې کوم دی احتجاج ګنټه یا 10 منټه یا 2 غنټه او کې واپس راشي داغه خپل لازمواري ختم شي. د سره عمران خان نه خلاصيږي. د عمران خان د راخلاصېدو د لپاره سولار دي هغه ټول لار باندې خبره کوي. یو لار ده د مفاهمت، یو لار ده د سیاست او یو لار ده د احتجاج او مزاحمت. نوې سوی ډېر خشته کول له مریم نواز ویلي دي وای مزاحمت ہوگی تو مفاهمت ہوگی. خو په دې دوړو کې به ریډ لاین نه کراس کوي جی. ریډ لاین کراس کول نشته. ادارې زموږ خپل دي، ملک زموږ خپل دی، ریاست زموږ خپل دی، هر څه زموږ خپل دی. اختلاف نظری سره اختلاف سیاسي تور باندې شته دارځي کی وی جمهوریت عمل له دا به ختمو څنګه. اوس راځو هغه ټول لارو ته پکم کوم چې عمران خان د لپاره د ازادۍ د لپاره مونږه کوټري ګامونه غشي شو کوم ستونزې راځي ستونزې مونږ څنګه درکو. د ټول خبر ده جی ګورو جی اوس کې لاره مفاهمت او مزاحمت او سیاست او مذاکرات. وړومبه زما رائے دا زما ذاتی رائے ده چې پاکستان تحریک انصاف کې دنه چې څونه دړې د ختم کړي یو موجوده دویمه چې کوم هغه ټول مرګري چې د پاکستان تحریک انصاف نه تری دي کا فواد چودھری دی کاغه محمود خان دی کاغه پرویز خټک دی کاغه نور مرګري دي. نو پاکستان تحریک انصاف ته یو کمیټي جوړ کی او دای سور سینئر قیادت ته پرویز خټک شو، شوکت یوسفزئی شو، مشتاق غنی شو، نور ډیر مرګري شو. نو هغه د پاړې ته راوړي او دا غي صلاح مشورې سره د احتجاج لپاره الله عمل جوړ کړي. او احتجاج به کوي څنګه؟ زما ذاتی رائے ده احتجاج د مخ کې چې کوم دی یو سیاسي کمیټي دی جوړ کړي شي او غیر مکمل اختیار ورکړي شي چې هغه د مذاکرات لپاره هر خوالاړ شي او سونه قدم شاته تللی شي لاړ شي. که د عمران خان د رهایی د لپاره لږ وخت لپاره سړی سر ټیټ کړو دا داسې د چا بیزتی نه ده. ډېر خشته متل دی وایي که ازمرې 2 قدمه رستو شو دا دغه شکست نه دی هغه به نه حمله د پرځان تیاری. او زه دا وایم چې دغه کمیټې مشر دی پرویز خټک جوړ کړی شي ځکه چې پرویز خټک د هغه پرویز خټک کو چې په 2013-2014 کې د نواز شریف حکومت او د یقینو کا 3 میاشتې چې کوم احتجاج په ډي چوک کې چلیدل نو هغه د لپاره چې کوم مواد ورسول شي نو هغه پرویز خټک ورسولې هغه د لپاره چې کوم حل ځل ورکړي شي نو ضیاء الله افریدي کړی دي. د ضیاء الله افریدي په پاکستان تحریک انصاف کې هم غټ سټیک دی. داغه شاګردان اوس هم چې ګورنو کامران مغرب داغه شاګرد دی، ګلزاده داغه شاګرد دی، مینا خان داغه شاګرد دی، قاسم علي شاه داغه شاګرد دی. دا نه کول چوغو دا ټول داغه شاګردان دي. او نن سبا د ضیاء الله افریدي پاکستان پیپل پارټي کې ډېر غټ ځای دی. پرویز خټک چې کوم دی د وزیر داخله سره لګیدل او د محمود خان هم د خپل ځای دی. نو زم چې دا کمیټې دي کینی او د اختیار ورکړي شي چې د حکومت سره او ریاست سره مذاکرات وکړي او دا غي څونه شرایطونه دي هغه شرطونه د هغه مني.
ځکه که ریاست څه شرط دی نو دا هغه به د ملک دپاره دی، خپل ځان دپاره به نه دی، او وقتی طور باندې خاموشه کېدل، وقتی طور باندې دوه قدمه وروسته کېدل، او چې کله یو جرګه کېږي نو جرګې خبرمن دې کې څه بېعزتي نه وي. نو د مفاهمت او د مذاکرات او د سیاست لارې دې ښکار شي. خو شرط دا دی چې موجوده قیادت نه، موجوده قیادت چونګې د نوجوانان دي، د دوی وینه ګرمه ده، نو دوی د مفاهمت لارې اختیارول کې لږ غوندې کې ګرمي کوي، او مفاهمه او د سیاست او مذاکرات لارو کې به ګرمي نه کوي، هغې کې به سینه غټه ساتي، هغې کې به خبرې مورې دوه قدمه وروسته کېږي هم. نو که هغې کې پرویز خټک شو، هغې کې ضیاءالله افریدي شو، هغې کې مشتاق غني شو، هغې کې شاه فرمان شو، اسد قیصر شو، دا شان نور ملګري چې کوم زموږ د سیاست غړي دي، شوکت یوسفزی شو، هغې دې راجمع شي او لاره دې جوړ کړي. ورسره د پنجاب نه هم کسان والي، ورسره د سند هم کسان والي، او د 15-20 کسانو یو کمیټي ده، او زم چې موجوده کوم چیرمین دی بیرسټر ګوهر صاحب، ډېر ټنډه مزاج والا کس دی. نو امید دره به چې سره سره لاره به جوړه کړي شي، او چې کله د عمران خان دپاره ملاقاتونه لاره هم کولو شي. که ریاست دا وایي چې دا خبرې بار ته مه وروړئ که نه، دا د هغه سره پابندي ملاقات پې نه کړي، دغه خبرې نه راځي. نو پاکستان تحریک صاحب څه ترقي وکړه، الټه په دړو کې تقسیم شو. دویمه لاره ځي، دویمه لاره که د احتجاج ده، نو احتجاج که زما رایه دا ځي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي، هغې دې د بوک هړتال اعلان وکړي، د خیبر پختونخوا کې په جناح پارک کې دې وکړي، په لاهور کې مینار پاکستان سره دې وکړي، په کراچۍ کې دې د قائد اعظم مقبرې سره وکړي، په بلوچستان کې په کویټه کې وکړي، په زیارت په مقام دې وکړي. او وخت تېرېدو سره د بوک هړتال مختلف ښارونو ته رسېږي. خو دا احتجاج داسې نه کوي چې روډونه بند کړي شي، احتجاج داسې نه کوي چې ځای په ځای اورونه لګوي، احتجاج داسې نه کوي چې یاره ټرانسپورټ ته نقصان ورسي، نه، یو پرامن احتجاج د بوک هړتال په شکل کې. نو دا به د ټولې دنیا چې کوم میډیا ده، که الکترانکس ده، که پرنټ میډیا ده، او که هغه سوشل میډیا ده، د هغې لازمن توجه به ورته کوي، او دې سره به د دې سټیک اوچتېږي، ښه کېږي به. نو یو خو دا بوک هړتال والا احتجاج شو. دویم احتجاج دپاره رای زما دغه ده چې دی دي څونه یونین کونسلز دي، هغه یونین کونسل دي په هر ښار کې د پریس کلب مخې ته، هر ښار کې د پریس کلب مخې ته مکمل کیمپ ولګوي، او هلته دې خاموش احتجاج چالو کړي، په خوله دې پټۍ ولګوي، په لاسونو دې پټۍ ولګوي، او ورسره دې سلسله کې دي تاجرانو سره ملاقاتونه وکړي، وکیلانو سره ملاقاتونه وکړي، ډاکټرانو سره ملاقاتونه وکړي، زمیندارانو سره ملاقات وکړي، او یو لاهمل یو نوی انداز سره احتجاج وکړي چې ریاست ته نقصان هم نه رسي، او ټولې دنیا د هغه احتجاج محسوس کړي. نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا عمران خان د رهایي دپاره څه قدمونه اوچت کړی شي، او د هغه باندې چې کوم سختیانې او تکلیفونه دي هغه به لرې کړی شي. خو دا موجوده چې کوم صورتحال دی، بینر ولګېدي، تقریرونه وشو، او واپس کور ته راغی، په خپل کرسۍ باندې کېناست، نو دې سره عمران خان نه راخلاصېږي. قدرمندونکو، تاسو زموږ خیالات سره متفق یو، زموږ ویډیو تاسو خوښ وي نو نور ملګرو سره شیر کړئ. زه یم ستاسو خپل قربا احمد فراز. امید در به ساتو چې چېرته اوسېږئ آباد او بریالي به اوسېږئ. خپل دعاګانې په یاد ساتئ. پاکستان همیشه زنده باد.